فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. دا سورة واقعة دا فارا وستمه دا سورة دی 56 دی آیات دی درو اتیا دی. نو نن دا بیان کی د انسان د مرگ چې روی خیجی د نن سبا مسلک پرست سی دی آغا دا دعوه کی چې انسان مرسلو بیا برت رو رازی پا قبر کی پا دن نوزی او بیا د دس سوال جواب کیجو. نو پا دی آیات کی نن دا شماستی مخی ہوئی پا دی کی رب کائنات د انسان حال بیانی چی رو برت رازی او کن رازی. نو دلتا وائی فلولا اذا بلغت الحلقوم ولینو کلچی دا رو راورسی دلا الحلقوم و حلق دا اللہ اے انسانا کلچستا رو وغاړې ته راورسېدله حلق ته وانتم تاسو حینئذ تنظرون او تاسو په دغه وخت کې ورته ګورئ ونحن موږ یو اقرب نږدې یو الیه و دغه انسان ته منکم له تاسو څخه ولکن لا تبصرون خو تاسو موږ نه وینئ. اللہ پا دا وقت سے انسان رو مشکاجو پا دا وقت کی بعض خلق ملایان ناغواری وی پردی زکندن والا بانی سورہ یاسین ووایس چی پرده بانی تا دغا کم چی سای خیجی دغا عذاب پر سپکسی. اللہ پا دا وقت کی مشترتی زیاد و نزدیو نو اس وائی ونحن مشي اقرب زیاد نزدیو الیه و داغ انسان تا منکم ستاس سخا ولیکن لا تبصرون خطاسو مج نوینیم خطاسو نوینیم فلولا ان کنتم غیر مدینین فسول تاسو داغ رو و غټو ترا ورسېدله نو بیا تاسو د چا په اختیار کې نه یاست د چا په کنټرول کې نه یاست الله تی زما په کنټرول کې یاست ترجعونها نو تاسو را واپس کی دغه رو ان کنتم که یاست تاسو صادقین او رښتیا ویونکي که تی رښتیا وایاست نو که واقعی دا رو برته دا بدن ته راځي نو تاسې را واپس کړئ. نو اوس په اما امکانه که چیرې دغه سړی وي من المقربین د هغه مقربو د نیکانو او خلکو څخه وي په روح نو حرام به وي وريحان خوشبوداره بوي و جنات او جنتون بوي نعیم او د نعمتو والا. و اما ان کان کچیری وی من اصحاب الیمین دی خاوندان وی دراسته طرف فسلام سلامتیا دی وی لکتالر من اصحاب الیمین د خاوندان دراسته طرف. الله وی دا سړی که د راسته طرف ولو یعنې د نیک عمل زیات شوي وو او د چپه لاس عمل یې لږ ولو نو د دا سړي ځای به وي او جنت او جنتونو والا به وي پر ده باندې او سلامتیا. روح چې ووتله بیا برته دې بدن لره او نه راځي. دا زموږ مسلک پرسته د الله د قرآن خلاف هم کوي د حدیث هم خلاف کوي او خاص کر په متبلا کې وایي والبعث بعد الموت پس له مرګ ژوند حق په قیامت په انسان بیا ورځ نه کېږي. اوس دویم وار ژوند دلته په قبر کې نشته
الله دی ولاړ د رو په جنت باندې ورننوتلم. و اما ان کان کچیری وی من المکذبین د هغه خلکو چې هغه اسلام او نبی دروغجن ګڼلی وي، الضالین چې دي ګمراهان وي، فنزول نو مېلمستیا به وي من حمیم دغه ګرمو اوبو چې هغه کومې ګرمې اوبه دي ایښېدلې، وتسلیحة هغه دی به چې دي داخلیږي جهیم و جهنم ته. ان هذا لهو بېشکه دا چې دی دا بیان الحق و حق دی الیکین دا چې دی دا بیان او قابل یقین دی.